چې دا میډیکل کالج د څه وجې نه ولاړ دی نو دغه سړی د ملکڼ په دې سر کې سترګې پورې ځوړند کا چې کرپشن یې ولې کلی دی سامانونه یې ولې پټ کړي دي او دا میډیکل کالج یې ولې وران کړی دی د یو ایشو د مالک مزارې او هغه د ډېر وخت نه ده او ډېره زموږ د ټولو نه غټه مسله او شریکه مسله چې ده دغه د امن و امان ده. سرکار د نرخنامې نه کم دکاندار سبزي خرڅوي ورکوي ټماټر ورکوي غوښه ورکوي بل څه ورکوي او د سرکار ریټ په پیک باندې په بنیاد باندې شروع شوی دی. د دې په ځمکې اخیستو کې هم کرپشن، د دې په بلډینګ جوړېدو کې هم کرپشن. زما تعلق د دینزو سره دی او د ډي سي صاحب هم ډېره مهرباني ده او زموږ سره دواړه ډي سي صاحبان هم ناست دي. هلته یو ایشو ده د مالک مزارې او هغه د ډېر وخت نه ده او ډېره یو سردردي جوړه کړې ده نو په هغې کې څه داسې دغه نشته خو لږ که ایکسپیډایټ شي نو زما په خپل خیال چې هلته یو مستقل حل به راشي، مستقل امن به راشي او هلته یو ښه د خوشګوار ماحول کې خلک ساه والي نو په دغې باندې لږ تاسو ګډ آفیسز استعمال کوئ. الله تعالی تھینک یو. سلام پیش محترم کمشنر صاحب، डी सी صاحب، اے डी सी صاحبان، اے سی صاحبان او د دې ډېرو عزتمندو مشرانو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او د دې ډېرو عزتمندو مشرانو سره مخامخ شوئ چې تاسو د دې علاقې دا ستونزې واورئ. کمشنر صاحب زموږ د ټولو نه غټه مسله او شریکه مسله چې ده دغه د امن و امان ده. په دې امن و امان کې به تاسو زموږ ملاتړ جوړیږئ او موږ به ستاسو ملاتړ جوړیږو. په دې ډیویژن کې او په دې ضلع کې به امن و امان په هر صورت باندې قایم ساتو. کله وی تھریټس دي، کله وی شرپسند داسې لاړه، کله وی هغسې لاړه، خو چې موږ او تاسو په یو پیج یو دلته امن قایم کړو ځکه چې د امن دپاره زموږ مشرانو ډېر غټې قربانۍ ورکړي دي. دویم زموږ دا ډیویژن ټیکس فری زون دی او دی مرکزی حکومت سره زموږ دا معاهده یو کال پورې شوی او اوس هغه یو کال پوره کېدونکی دی. تاسو به زموږ سره په دې کې مرګستیا کوئ او موږ به په شریکه باندې بیا په دې کې ایکسټینشن کوو چې د څو پورې زموږ کوم حقوق موږ ته نه میلاو شوي نو دا علاقه به ټیکس فری زونی. موږ په دې کې ټیکس منلو ته تیار نه یو. محترم د تیر 10 کال نه دلته یو میډیکل کالج دی تیار دی. د پیپلز پارټۍ په حکومت کې محمود زیب خان ومن کامرس کالج جوړ کړی او تیار بیلډینګ دی او دغه تیار بیلډینګ افتتاح وشوه 10 سال مخکې او په 10 سال کې پای کې برتی وشوه، پای کې ډاکټران برتی شو، پای کې کلاس 4 برتی شو. بیا تیمرګری هسپتال ټیچینګ نوم هم ورکړی شو خو د ننه پورې هغه کالج شروع نه شو. ایم پی ایګان صاحبان او ډاکټران صاحبان په یو بل کرپشن الزامات لګوي، هر ورځ پریس کانفرنس کوي، په یو بل تور لګوي او تکلیف چاته دی، ستونزه چاته ده، مسله چاته ده، هغه مقام ته ده. موږ دا ریکویسټ کوو چې دا کالج موږ ته زر تر زره شروع کوي چې زموږ دا د دیر دا غریبانان بچي هم په خپل کالج کې سبق ووایي. حکومتي واکداران په اسمبلی کې چې زه ایم پی ای یم او که افسر غلا کوي نو زه په دې کې شریک یم که نه. او په هسپتال کې چې ډاکټران تر صورتحال دی، ستن پکې نشته، ګولۍ پکې نشته، مریضان په تکلیف کې دي، ډېر بوره صورتحال دی. په صحت کارت کې کرپشن دی، تکلیف چاته دی، نقصان چاته دی، زما غریب عوام ته دی، زما غریب مریض ته دی. نو لہذا دا مسله موږ ته حل کړي. بیا د هغې نه پس کوټ او هایډل پاور پراجیکټ په 2013 کې د دې افتتاح شوې ده او نن د هغې 12 کاله وشو، هغه مکمل کړی شوی دی او نن هغه نه شروع کېږي، د هغې افتتاح نه کېږي. هلې زر تر زره افتتاح وشي، هغه دې شروع شي او ضلعې ته دې په سسته ارزانه بجلي راکړي او چې څونه برتۍ کېږي زموږ لوکل خلک دې پکې برتي شي. بیا د هغې نه پس جي بیوټیفیکیشن په نوم باندې په تیمرګره کې یو منصوبه روانه ده او په هغې کې چې تاریخي کرپشن روان دی. ښکلې تیمرګره وه چې زه کله د تیمرګرې سیټي ناظم وم
او زما سره تر تحصیل ناظم مونږ دا په شریکه باندې یو خپل ګلزار یو سیټي جوړه کړه او هغه نن کنډې کپرې ده روډونه کچدي خوړونه کچدي پلازي مارکیټونه راواچېله نو زما ریکوست دی چې دا ته مرګره واپس موږ له ښکلې جوړه کړئ بیا د هغې نه پس جي بلامبټ اریګیشن سکیم چې د هغې سره یو زر انقلاب پرې تحصیل بلامبټ کې راغلی او د هغه منډه پورې هغه د تېر 4 کالونه بند دی زما ریکوست دی چې دا دې شروع شي تالاش بایپاس 10 سال وشو سر او نن تالاش بایپاس بند دی چې د هغې سره 15 ضلعې به ټریفک مسله به حل شي هغه نو اوس هم بند دی بیا د هغې نه پس موږ دا مطالبه کوو چې دا ډېر غټ ډیویژن دی ملاکنډ دا دې په 2 حصو کې تقسیم شي دا دې پنجکوړه ډیویژن چې کوم زموږ 4 ضلعې دي دا قایم شي تالاش تحصیل چې هغه منظور شوی دی MP-ګانو اعلانات هم کړي دننه پورې ونه شو بیا او ګوپلم اریګیشن سکیم زموږ یو پخوانۍ منصوبه ده زموږ دا ریکوست دی چې تاسو په دې کې خپل رابطې وکړئ او دا موږ ته راکړئ دلته انډسټریل زون منظور شي هغه چې کوم زموږ مسایل وو هغه پیش کړل لیکن سپیشلی جی زه اریان یم چې دا میډیکل کالج دا خو هغه د صالح علیه السلام دا اوښې کیسه جوړه دا څه شی دي او څه نه دي زه اریان یم زه دې ناستو چوکۍ والا کسانو ته د باره کسانو ته دا زموږ د ضلعګیر ایډمنسټریشن چې دا خبره په ګوته کېږي ولې نه او دا فاینل کېږي ولې څو ځل پکې چې کوم دی نو کسان بدل شو ترمینیټ شو ودین 24 اور بیا هغه په هغه چوکو باندې راشو زما ریکوست دی ډېر زیات د خپل د دې کشرانو د یم کل د طرف نه چې ما به یې وزیرو ته هغه کول چې ستاسو دې پټکي کې پښتو ده نو ډېر مې زړه خوشحاله شي چې نوم مې ستاسو واورېدی چې تاسو یې د کمیشنر لپاره کړي زموږ توقع ده چې د دې کشرانو چې کوم امیدونه دي د دې سټوډنټانو ډېر بیکورډ ځای دی امید دی چې دا به تاسو په خپل زیر سایه دا مسله په پرایورټي بیس باندې والئ او دا مسله به حل کړئ سیکنډ دا DHK هسپتال دی په دې باندې دا یوازې د دیر نه دی په دې باندې باجوړ دی په دې باندې چترال پر لور دیرا پر لور دا ټول خلک په دې باندې لیکن تاسو بلاړ شئ هلته به اوس وینئ آنکو دی کا حال یو خو چې د هغې د کیژوالټۍ حال وینئ نو اوښتلی شوی سړی راغلی هغه اوښتلی شوی اکسیډنټ والی د وینو نه وینې ته بیږي او دلته سترګو والا ډاکټر ناست دي په کیژوالټۍ سپیشلیټي نه هغه ته دا صحیح ویلونی او یا هغه په انوانټډ یعنی ټیسټونو په مسایلو او په تکالیفو باندې هغه ډاکټر هغه واړی لاړ شه دا ټیسټ وکړه لاړ شه دا وکړه لاړ شه دا وکړه دا جي د کیژوالټۍ دغه جي د ستاسو نوټس کې در کوم بل چې که تاسو واډونه ته لاړ شئ دغه د یونو دغه د اکسیډنټ دغه بیمار دغه د زړه مریض دا په یو لغړ کټ کې چې کوم دی نو نه پې څادر شته نه بالښت شته نه څه دغه شته نه څه د ژمي د ګرمۍ بندوبست شته بس ور ویولي هلته بس پروپ الله پوه شه او هغه پوه شه نو تاسو چې که دا د واډونو حالات او صفایي ولیده هم تاسو به حیران شئ چې دا د زناورو هسپتال دی که دا د انسانانو هسپتال دی بلامبټ اریګیشن سکیم ورکوټه شان دیوال غورځوي 12 سال نه دا جوړ شوی دی کروڑونه روپۍ په دې باندې ولګي او مسله نه حل کېږي د دې اریګیشن سکیم تحت چې کوم دی نو خلکو یې لاندې کویان دغه شو هغه اوبو ته پیدا وه هغه دغه ته اعلان کې د دې چې کوم لښتي جوړ شوي دي ډي سي صاحب په نوټس کې راولم چې دا لښتي هم په اثر رسوخ او لایکس او ډس لایکس باندې جوړ شوي نو چې د دې باقاعده چې ځمکو ته څه پیدا خو ورسي که نه دا څه دپاره دغه شو دا زمونږ دومره امید وي نو دا بلامبټ اریګیشن سکیم جي چې دا ډېر لانګ ران مسله ده او دا حل کېږي نه د کالج مسله حل کېږي نه د نورې مسلې حل بل جي اوپن کچهریاں ډیپټي کمشنر صاحب کوي زموږ ایسي ګان صاحبانې کوي ډېر ریګولر طریقه باندې کوي د پاس آرډر دی لیکن زه هم که د دې اوپن کچهري په ځای باندې دا بار بار چې کېږي دا مسلې چې کله د ډیپټي کمشنر او د ضلعي ایډمنسټریشن په نظر کې راشي نو ما خیال دی دا دې پرسو شي بس دا پوره ده که
نو دا فارمیلیټیز او دا یو رسم و رواج چې اوپن کچېري او دغه نه دا نه بازار کې نرخنامه یعنی د سرکار د نرخنامې نه کم دکاندار سبزی خرڅوي ورکوي ټماټر ورکوي غوښه ورکوي بل څه ورکوي او د سرکار ریټ په پیک باندې نو د دې په فصول پکار دی چې دا ډسټریکټ ایڈمنسټریشن د بازار د خلک چې کوم دی په تکلیف کې دي ډېر لوی تکلیف کې دي خلک چې د دې بازار د سوداګانې او دغه دا منیج دا په کنټرول یا انډر کنټرول دا جی زمونږ دا درخواست دی او بل جی دا چې څنګه د سیټلمنټ کیسه وشو نو یو خو اریانا کپه کوي چې زما خیال دی دا مطلب دس از آی تھنک دس از د اینڈ اف د ورلد چې دا فرقې او کیسې بیسې او دغه جوړ شي واوړو موږ امن څومره چې جی فرقې جوړیږي او څومره چې کم دی نو تنظیمونه جوړیږي او څومره چې دغه جوړیږي نو هغه هیوک پیدا کوي هغه نقصان جوړي ډسټریکټ ایڈمنسټریشن ته درخواست دیږي چې دے مے کیپ ان ایگل آئی آن دیز تھنگز. کمشنر صاحب ډیپټي کمشنر صاحب د علاقې مشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفصیلی خبر وشوې جی عربزیب چې کومه خبره وړي ګنده دا خبر نه کړي دا ګردان په مام کاوه دا دوباره دغه نه دی پکار چې دوباره نه دی پکار دا کومه دا سوتال خبره چې ګړي د کالج خبره چې ګړل دي د تیمرګری کالج خبره دا کالج جی په د کرپشن په بنیاد باندې شروع شوی دی د دې په ځمکې اغوستو کې هم کرپشن د دې په بلډینګ جوړېدو کې هم کرپشن د دې په نوکرو کې هم کرپشن د دې په هاسټل دپاره چې کومه ځمکه اغوستل شوې ده پاکې هم ډبل ټربل صرف چې تاسو رشوت ته کمیشن وایي چې کمیشن وایي رشوت ته نو دا کوم د کمیشن یوه خبره علمزیب خان پرېښوده چې 10 کاله وشو 10 کاله چې په دې کې دا خلک باقاعده تنخواګانې دي په کروڑونو روپۍ ضایع شوې په کروڑونو روپۍ ضایع کېږي د هغې تنخواګانې سب لږ تعداد کې هم نه دي چې د سټاف کلاس 4 نه راواله ډاکټره پورې او د دغه پورې نو دغه جي بله جي اهمه خبره په دې علاقه کې دا په دې ضلع کې جي دا چوکۍ جوړېږي ځای په ځای باندې دا چوکۍ چې جوړېږي نو د ځمکې د مالک نه تپوس نشته د قوم د خلکو څخه مشوره نشته ټیکهدار راځي او چوکۍ جوړوي او که چوکۍ د چا په سر جوړه کړو که د چا په جایداد یې جوړه کړو که د چا په ځمکه جوړه کړو زما چې د خوځې ضلع صدارو دی خو زیات اکټیویټیز زما په بره ضلع کې ځکه زما قوم بره دی سیاسي حلقه زما بره ده نو زه زیات بره یم هلته کې موږ ډیپټي کمشنر سره خبره کړله د خپل ډیپټي کمشنر ته په جرګه راځي دی له به انشاءالله دا خبر راوړو ډیپټي کمشنر صاحب څه اعتراض خو نشته کوم خبرې وکړي دا وی چې یو کس په خبرې وکړي نو لکه موږ دې پرېښودو نو ما چې که څه اعتراض نو موږ کمشنر ملاکنډه د دیر په خاوره باندې هرکلی وایو او دا امید ساتو چې د نوم او د داسې علاقې دی چې زموږ په خبرو باندې به دی خفه کېږي هم نه و لکه زموږ سره به بھرپور په دې کې تعاون کوي او پکار خو نه و چې په دې مجلس کې کمشنر صاحب زموږ میلمه دی او سیاسي خبرې به کې وچېړو په خیبر پختونخوا کې به نه کوو زموږ په دې علاقه کې زموږ حکومت دی او زموږ ممبران دي خو بهر حال د سیند د حکومت نه ډېر زیات بهتر دی په رڼا ورځې په دوکانونو کې خلک وژلی کېږي نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو دلته لا هغه شی نه دی شروع شوی باقي د میډیکل کالج خبره وشوه کمشنر صاحب میډیکل کالج چې د چا په اختیار کې جوړ شوی دی څوک وایي کرپشن دی او څوک وایي کمیشن دی نو زموږ د طرف نه خو تا ته اختیار دی چې دا میډیکل کالج د څه وجې نه ولاړ دی نو دغه سړی د ملکڼ په دې سر کې سترګې پورې ځوړند کا چې کرپشن یې ولې کلی دی سامانونه یې ولې پټ کړي دي او دا میډیکل کالج یې ولې وران کړی دی نو که کمشنر صاحب سره اختیارات وي نو ځوړند دی کې موږ ټولو ته دا منظوره ده په دغه اعتراض نه کوو باقي عوامي خبرې پکې ونه شوې زموږ د کمشنر صاحب نه دا توقع ده چې زموږ د عوامو په معاملاتو باندې دې توجه وکړي ځکه چې پخوا نه به مونږ ډیپټي کمشنر تاج محمد خان صاحب به راتلو نو چې هغه به کومې علاقې ته راتلو نو ټول خلک به ورته په لارو ولاړ وو هغه به په دې خلکو باندې پیسې شلې خو چې کله د دغې نه دا اختیارات تلتي نو معاملات خو ټول وران دي
کومګه ډیپټي کمشنر صاحب ته خبره وکړو یا ډي پی او ته خبره وکړو نو هغه وایي چې زما سره خو 104 لیټر تیل دي نو په دې به زه کم ځای د علاقې امن راولم. امن چې څوک راولي تاسو پې هم پوهېږئ او ټول مشران پې هم پوهې دي. دا د هغوی کار دی چې موږ خو ټول امن پسند خلک یو د دیر موږ ورانه چرته نه کوو دا ټول مشران زموږ ناست دي خو د بار نه راته مه راولئ شر پسند او موږ په خپل منځ کې چېرته نه شر کړی دی او نه شر پسند دلته شته. زموږ دغه کې ډېر زیات غربت دی نو چې یو سړی 2 لیټه لګوي نو په وفات کې راباندې داسې ظالم حکومت مسلط شوی دی چې په هغه پسې 30 او 40,000 بیل راځي نو خپل څاروي ټول خرڅ کړه. نو زه مشرانو ته یم چې د دغې باره کې هم لږ تپوس وکړي زموږ مشران خو وي. او بله کمشنر صاحب مونږ چې کله ریاستي دیر وو نو مونږ ته ډېر زیات سکون و. نواب صاحب په تعلیم نه پرېښود سکولونه به یې نه پرېښود خو یوه خبره وه هغه وایي چې دا به دلته نه پرېږدئ دا مسلې پیدا کوي. نو زموږ دا ټول مشران په دې خبره باندې وو چې مونږ د پاکستان سره شامل شو نو دا یو اسلامي ملک دی مونږ ته به ډېرې زیاتې سہولیات شي هر څه به برابر شي. هغه سیستم مونږ ته الټه شو جي ټول راته الټه شوی دی. پخوا نه به 2 حکیمانو یو به په جنګدون کې و یو به دلته بل دی چېرته ناست نو هغه به ګولۍ ورکړي علاج به کېدو خو نن سبا چې هسپتال ته ورشي ډاکټر دوایانې درکړي نو هغه سړی الټه بیماري کې و غریبي ده. نورې مسلې مونږ ته زیاتې پیدا شوې که بجلي زیاته استعمالو د ټولې دنیا دا قانون دی چې ته زیات یو څه استعمالي نو هغه ارزانېږي چې مونږ زیات استعمالو نو هغه یو عذاب جوړېږي خلکو له یو عذاب جوړ شوی دی. نو په هغه ریاست کې مونږ ته امن ورجي مونږ وی چې کله خلک تعلیم یافته شي نوکران به راشي ډاکټران به راشي مسلې به راته ختمې کړي. نو د الله چې کومه ده نو زموږ عالمان ناست دي که غلط شوی معذرت په غواړم نو مونږ ته چې په عربۍ کې څوک خبره وکړي چې دا کار به وکړي نو وایي چې لا نو په عربۍ اسلامي کې د دې معنی ده نه څه شی نه. نو ډېرې مسلې دي مونږ ته لږې نه دي خو د عوامو په مسلو تاسو توجه ورکړئ. دا راته نه شو ویلی چې تاسو د ملکنډ فلای اوور د لورۍ پورې جوړ کړئ ځکه چې دا ملک ټول وران دی او سیستم وران دی او چې څونه عوام دي غریب نو دا ملکانان چې موږ دا خلک ناست دی نو دا چې ورشي د دوی کار په هره طریقه کېږي صیبه خو غریب سړی چې ورشي نو په یو دفتر کې د هغه کار نه کېږي. نو که په دې تاسو توجه ورکړئ او په ملاکنډ کې موږ ته څه سهولت راشي ډېره زیاته مننه به ملکنډ ډیویژن ته په راتلو باندې خوش آمدید وایم او دوی ته مبارکبادي ورکوم. خو ملکنډ ډیویژن ټول عمر د قانون پاسداري کړله او د حکومت ادارو سم مکمل ودرېدلی دی. او زه به درته دیر ووایم 2000 چې په موږ باندې څونه مصیبتونه راغلي دي دا زموږ د خپلو اعمالو د لاسه هکې موږ ټول شامل یو. دا نه چې زه به ووایم چې انتظامیه شامل ده یا عدلیه شامل ده یا د ګورنمنټ کوم نمایندګان دي یا MPs MNs دي یا پروینشل ګورنمنټ دی یا فیډرل ګورنمنټ دی. نن په پاکستان باندې یو کرایسس کې جوړ دی